څنګه حال دی تاسو ښه؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر سعود I'm very thankful to you چې تاسو موږ ټایم راکو. We are live right now on Facebook timeline. Um, so before we talk anything, will you like to introduce yourself? تخپل موږ په پښتو کې خبرې کوو چې دا موږ audience کوم دی نن دا پیښور والا او دا KPK والا audience دی ٹھیک شو نو چې موږ خپل گفتگو شروع کوو دنه پہله ته خپل موږ audience لپاره خپل ځان introduce کړئ تاسو پلیز. ډیره مننه امیر عباس ورور تاسو دومره یو ښه کار لپاره کار کوي چې زمونږ کوم عوام دي پبلک دي پښتانه خاص تور باندې تاسو هغه له شعور ورکوي آگاهي ورکوي د مختلف بیمارو په حواله سره تاسو چې کوم خپل پوتنشل دي کوم صلاحیت دي تاسو کې خدای پاک درکړي دي د اپیډیمیالوجي چې کومه د بیمارو دغه سره تعلق ساتي چې زما په خیال چې پریونټیو پروموټیو سایت چې کوم دی کوم چې زمونږ په دې معاشره کې یو اګنور چې کوم دی یا هیر کړی شوی یا وروستو پاتې یو سبجیکټ دی او تاسو په هغې باندې دومره ډېر کار کوئ نو ستاسو ډېره زیاته شکریه. زما ډاکټر سعود نامه ده ډاکټر سعود اقدام او زه په خیبر ټیچنګ هسپتال شیرپا هسپتال چې ورته زموږ عام عوام وایي په هغې کې زه کار کوم. زه بنیادي طور باندې ما FCPS ټریننګ کړی دی په ارتوپیډک سرجري کې. زه د خیبر ټیچنګ هسپتال په انتظامیه کې یعنی په اډمنسټریشن کې د پرووسټ او میډیکل افیسر اډمنسټریشن په حیث باندې کار کوم. دې وخت کې چې کله د کووډ پینډیمیک شروع شوی دی نو زمونږ د خیبر ټیچنګ هسپتال انتظامیه دوه ټیمه جوړ کړي دي. یو زمونږ کلینیکل لیډ ټیم دی چې کومه ډیر بنیادي یو ټیم دی کوم چې دغه مریضانو علاج معالجه کوي. نو هغه زمونږ پروفیسران حضرات دي زمونږ چې کومه میډیکل او الایډ سپیشلیټیز دي د هغوی مشران دي او بل چې کوم ورسره پیرل د لاجسټیک سپورټ دپاره د دې وارډ دپاره مختلف انتظامات کول د دې د بیمارانو دپاره انتظامات کول د خوراک څښاک د دوایانو بندوبست کول د کټونو بندوبست کول د مشینانو د ډاکټرانو دپاره د PPEs بندوبست کول. نو هغه ته چې کومه اډمنسټریټیو ټیم دی نو زه هغه لیډ کوم. زه د اډمنسټریټیو انچارج په حیث باندې دلته اوس عرضي طور د کرونا د پینډیمیک دپاره دغه یو ذمواري هم ما سره ده. ډیره مننه تاسو ډیر تفصیل سره خپل انټروډکشن مو ته وکړو او آی تھنک یو ار د مطلب ډیر ریلیونٹ کس یې په دې سچویشن کې. موږ ډایرکټ خپل ټاپک ته راځو. تاسو هم ټایم ماته پته دی چې ډېر قیمتي دی تاسو ډېر امپورټنټ رول باندې نو موږ ته نرس ته ووایئ چې موږ خو چونکې زه خو پاکستان کې نه یم نو لږ اپډیټ راکړئ هغو خلکو ته چې کوم پاکستان کې نشته دي یا مثال دوره اپډیټډ نه دي څه صورتحال دی هاسپټل پرسپیکټیو نه کرونا وایرس پینډیمیک حوالې سره. د دنیا په نورو ملکونو کې څنګه دا وبا خوره ده پاکستان ته چې کله نه را رسېدلې ده نو زمونږ چې کومه د هسپتالونو سټرکچر دی زمونږ چې کومه سکلیټن دی د دې هسپتالونو جسامت دی او خاص طور باندې په دې کې چې کومه ورکینګ فورس دی یعنی کومه ډاکټران دي نرسز دي پیرامیډکس دي کلاس 4 دي او سویپرز دي او اډمنسټریټرز دي. نو زه وایم چې زمونږ دې وبا د دنیا د نورو ملکونو نه په ښه طور باندې زمونږ خلکو چې کوم دی زمونږ انتظامیې دا خپله کړې ده دې له غاړه ورکړې ده او دې په دې کې شپه ورځ کار کوي. ځکه که موږ وګورو نو زمونږ د عوامو د شعور لیول هغه نه دی کوم چې د ترقي یافته ملکونو د عوامو د شعور لیول دی خو ماشاءالله لکه زمونږ چې کومه ډاکټرز دي نرسز دي پیرامیډکس دي یا زمونږ د هسپتال چې کومه ټیمز جوړ دي نو هغه په ډېر ښه طریقه باندې خپل کار کوي او بیا ورسره د ضلعي انتظامیې او د صحت محکمې چې کومه د هغې ملاتړ دی ورسره هغې ورسره سپورټ دی نو هغې ډېر په ښه طریقه باندې هغه دا وبا چې کوم ده هغه زه وایم چې لکه د ډېر حده پورې دلته هغه لیول ته مارټیلیټي او ماربیډیټي یعنی د مرګ او د جوبلي ریشو هغه حده پورې کم چې خلکو توقع ساتله کم چې د دنیا یا WHO یا نورو خلکو کومه پریډکشنز کومه د دوی تشویش پکې یو قسم نو هغه تشویشناک حالت پورې چې کوم دی حالات نه دي رسیدل او په دې کې د ټولو نه غټ کار چې کوم دی هغه زموږ دغه کلینیکل ډاکټرانو نرسز پیرامیډکس او کلاس 4 سویپر زما په خیال چې د ټولو نه غټ رول پکې د یو سویپر دی په دې حالاتو کې. نو زمونږ چې دلته کوم حالات دي اگر چې لکه د غریب ملک دپاره دا خبره ډېره زیاته ګرانه وي چې د هغوی دپاره د روزۍ مسله هم راشي هغوی ته د لاک ډاون خبرې مخې ته راشي او هغوی ته بیا د هسپتالونو
کې د سهولیاتو مسله هم راشي. خو د کووډ پینډیمک د پاره د حکومت لاس ډیر آزاد دي، یعنی هغه هسپتالونو ته د ماشینری د هر قسم اکوپمنټ چې ته پکاريږي تر د وینټیلیټر پورې یو فری هند ملاو شوی دی چې تاسو څه شي پکاري تاسو واخلئ. 4 ارب روپۍ چې کم دی هغه صوبایي حکومت د دې بجټ لپاره د ډیولپمنټل کارونو په ځای د اماراتونو بلډینګونو په ځای چې کم دی هیلث کې په دې وخت کې هغوی د انویسټمنټ په تور باندې کار وکړو. زما په خیال لکه کم خلکو چې څومره توقع وه چې یا خلکو چې کومه تشویش و چې دلته د وینټیلیټر به داسې مسله راځي، او الحمدلله زموږ په دې صوبه کې داسې یو مریض هم بچا نه یې پوینټ آوټ کړی چې هغه وایي چې مطلب ما ته زما سیچوریشن په وینه کې اکسیجن دومره کم و چې ما ته د وینټیلیټر ضرورت و، ما ته په خیبر ټیچنګ هسپتال کې یا په لیډي ریډینګ کې یا په کمپلیکس کې یا په ابټاباد کمپلیکس کې ما ته چېرته وینټیلیټر نه دی میلاو شوی. نو دغه ګیله چې د وینټیلیټر دا نه دی راغلی، نو دې مطلب دا دی چې یا خو ډېر کم مریضان د وینټیلیټر طرف ته ځي. نو بیا هم زمونږ د خلک بریالي دي، زمونږ ډاکټران چې دي د هغوی ګریټنس دی، د هغوی اچیومنټس دی دا چې مطلب هغوی په دغه لیول باندې کار ټیک کړی دی. او که چاته وینټیلیټر میلاو دی نو مطلب هغه ګیله هغه شکوه چې کوم ده هغه تشویش هغه بیا رد کیږي په دې خبره باندې چې مطلب د وینټیلیټر دلته د څه مسله نشته. زه به د خپل زمونږ د هسپتال کې چې کومه د دې دپاره انتظامات شوي دي په ډېر شارټ نوټس باندې چې کومه شوي دي بلکې هغه ما سوپروایز کړي هم دي په خپله، نو زه به د هغې باره کې ووایم. هسپتالونو سره ورکینګ فورس چې کوم دی هغه ظاهره خبره ده، همدغه ډاکټر دي، نرسې دي، پیرامیډیک دغه خلک به استعمالوي. تاسو د یو ماهر تاسو ته وفات یو کس چې کوم دی د یو خاص وخت زیات دپاره موږ په دغه ځای کې د ډوډۍ دپاره نه پرېږدو. که څوک دغلته کې ډیوټیانې وکړي نو هغې ته یو خاص وخت بیا پکارېږي چې هغه بیا د خپل خاندان نه کور نه خلکو نه لږ لرې ژوند وکړي، ځکه چې کیدای شي ده ته دا بیماري د چا نه لګېدلي او په شروع کې ده ته علامات نه وي، دی خدای مکه کور ته لاړ شي او د ده په کور کې مشر پلاري موري ماشوماني زنانه هغوی ته مختلف نورې بیمارۍ، نو خدای مکه که هغوی ته دا بیماري ولګېده نو په ماربیډ سره چې څومره خلکو راغلي دي، یعنې که د چا شوګر د زړه مسله وه یا بلډ پریشر دی یا ابسټرکټیو ریسټرکټیو لنګ ډیزیز دی، لکه د دمې مریض دی یا د آی این ډي مریض دی یا د کډني مریض دی، نو هغه خلکو کې مورټیلیټي ریټ ډېر زیات دی. او زه خو که د خپل هسپتال خبره وکړم نو زموږ سره چې د اوسه پورې کومه 26 کسان شهیدان شوي دي په دې وبا کې، نو هغه 26 کسانو کې 25 کسان داسې دي 25 آوټ آف 26 چې هغې خلکو کې دننه غټه بله بیماري وه، یا به پکې شوګر و یا به بلډ پریشر پې کنټرول و یا به ورته فالج اټیک شوی و یا به د دمې مریض و یا به د سینې د بلې بیمارۍ مریض و یا به د ګردې مریض و. نو دلته چې کومه انتظامات شوي دي زمونږ په هسپتال کې، نو موږ په یو 3 پلینو باندې روان یو. یو زمونږ پلین A دی، یو B دی، یو C دی. په پلین A کې موږ تقریبا 55 کټونه چې کوم دي هغه موږ هغوی ته کنټینیوس اکسیجن سنټرل اکسیجن سپلای وکړه، هر یو بیډ ته موږ اکسیجن ورسو، هر یو بیډ ته موږ مانیټر رسولی دی. موږ 25 وینټیلیټرز چې کوم دي هغه د کرونا مریضانو لپاره مختص کړي دي، 6 موږ واټ ته راشفټ کړي دي، باقي 19 موږ سره په سټاک کې را سره دي چې اني ټایم دغه ضرورت راځي موږ به دغه ځای نه موبلایز کوو. دغه شانتې هر بیډ ته موږ سکشنینګ لګولی دی، یعنې که دلته موږ وګورو که لیډي ریډینګ هسپتال دی او که هغه شیرپو دی او که هغه حیات آباد دی یا ابټاباد دی، نو دلته چې کومه د آیسولیشن وارډ دی نو هغه په نوره دنیا کې چې کوم ته د ایچ ډي یو کټ وایي نو هغه ضروریات پوره کوي. ان سکشنینګ شته، اکسیجن شته، سنټرل منیټرینګ شته، یو وینټیلیټر چې ورته راوړي نو بس هغه د آی سی یو کټ شي. نو موږ 55 چې کوم دي 55 بیډ زموږ سره دلته دي، په دغه کې 6 بیډ سیریز 6 بیډ هغه موږ فلحال وینټیلیټر دپاره کنورټ کړي دي، او دا 49 یعنې یو کم 50 کټونه چې دي دا دغه درې سهولیات په دې کې شته چې اکسیجن سنټرل سپلای ده، په هغې کې منیټرینګ دی، په هغې کې سکشنینګ دی، او بل دا چې زموږ په هسپتال کې موږ نیگیټیو سکشن پیدا کړی دی، پریشر پیدا کړی دی، هیپا فلټر چې ورته وایي چې کومه یو ګوډ سټنډرډ دی د داسې ځایونو دپاره، نو هغه ماشین مې لیدلی دی هغه نیگیټیو سکشن کوي، یعنې هغه ځای کې ایر ډراپلیټ چې کوم دی هغه دومره وخت دپاره نه پاتې کېږي. دغه شانتې امیر عباس بهي تاسو ته پته ده چې کومه خلک دې وبا کې کار کوي نو هغه خلک متاثره کېدی شي، هغه زموږ د هسپتال سټاف کېدی شي، نو موږ د هغوی دپاره 30
10 پرایویټ روم چې کوم دی هغه د آیسولیشن روم په تور باندې منګه مختص کړي دي. هغه کې زمونږ سره په دې وخت کې هم زمونږ د سټاف 11 کسان هغه موږ سره داخل دي. هغه کې ډاکټرز دي، هغه کې نرسز دي، هغه کې پیرامیډکس دي. دغه خلک د دوه مقصدونو د پاره الته کېدای شي دوی ته ډېر علامات نه خو د دوی ټیسټ پازیټیو راغلی دی، نو دوی موږ صرف د آیسولیشن پرپز د پاره الته ساتلي دي. نو دغه انتظامات دي. باقي ډاکټرز د پاره چې کوم دی چې کوم په آیسولیشن کې کار کوي، کوم په ټریټمنټ کې کار کوي، نو د هغوی لپاره یونیورسل پروټیکشن پی پی ایز چې کوم دي هغه موږ ورکوو، شفټ وایز موږ ورکوو چې د چا ډیوټي هغه ته موږ هغه ورکوو. اوکې، تاسو ډېر تفصیل سره په دې باندې خبره وکړه. دا گفتگو سلسله لکه مخکې تاسو ماته دا وایي ډاکټرز ولا جنرالي لکه موږ په د سوشل میډیا کې ځینې خلکو نه دا اورو پی پی ایز ولا پرابلمز دي یا ځینې ارګنایزیشنز هړتالونه کوي، نو دې باره کې تاسو دا وایي چې یار دې کې څومره صداقت دی اور لکه انیشلی وہ پرابلم بیا سالو شو، واٹ از د مطلب څه صورتحال دی دې حوالې سره موږ ته لږ انفارمیشن راکړئ. ګوره دا یو کهاوت دی چې په وبا کې ډېر څیزونه چې کم دي هغه کم وي، انف پکې څه هم نه وي. درې څیزونه چې مخکې د صوبایي وزیر صحت جګړه صاحب سره د ډاکټرانو د تنظیمونو ناسته شوې وه، زه هم په هغه ځای کې د خیبر ټیچنګ هسپتال د انتظامیې د نمایندګۍ په طور باندې موجود وم. زمونږ د ډاکټرانو تنظیمونو مکمل ملاتړ دی د صوبایي حکومت سره په دې کې. که موږ کوم ګایډ لاینز دي که هغه موږ وګورو، که هغه په ډېر تنګ نظر سره ورته ګورې نو په هسپتال کې هر سړي ته پی پي پکار ده، او که نه لږ شانتې نظر لږ هغه وینډو چې کوم دی هغه لږ کولاو کې، نو بیا به موږ چې کومه اویلیبل ریسورسز دي موږ به په خپل صادر مطابق خبره کوو. نو هغې کې چې زموږ سره څومره پی پي ایز دي نو موږ د هغې استعمال په دې طریقه باندې کړی دی چې کومه های ریسک ځایونه دي چېرته چې ایکسپوجر چې کوم دی هغه زیات کېدی شي، نو هغې خلکو ته موږ دا پروټیکشن ورکړی دی. د ټولو نه بهترین اقدام چې کوم اوچت شوی دی په دې غټو هسپتالونو کې هغه دا دی چې دلته د ټرایاج دپاره یو ډېر افیکټیو یو ښکلی سیسټم جوړ شوی دی. که هسپتال ته کم سړی راځي هغه به د ټرایاج نه پاس کېږي، د هغه به هلته اسسمنټ کېږي، د هغې نه پاس به دا سړی یا لیبل کېږي چې دا سسپیکټډ دی، دته شک شته شبه شته چې دته کرونا ده، او یا دا نارمل مریض دی، د ای ان ټي مریض دی، د آی مریض دی، د ګایني مریض دی، نو د هغې نه پس دی به بیا هم ډایرکټ وارډ ته نه ځي، دی به ایمرجنسي ته لاړ شي. په ایمرجنسي کې زمونږ 15 سپیشلیټیز چې کوم دي هغه ډاکټران ناست دي 24 ګنټې. هغه دغه مریض چې که د وارډ کې د داخلولو ضرورت نشته نو هغه په ایمرجنسي کې وګوري او واپس کړي، که ضرورت وي د داخلولو د اپریشن وغیره نو هغه بیا وارډ ته لاړ شي. خو چونکې دا مریض دوه ځای سکرین شو، یو ځای په ټریاج کې سکرین شو، یو ځای په ای ان ای کې سکرین شو، که چېرته سسپیکټ وي نو هغه ډایرکټ آیسولیشن وارډ ته راځي. هغه مریض چې کوم دی هغه هسپتال ته دننه نه ننوځي، هغه آیسولیشن وارډ ته ځي. اوس چې کم ډاکټر په ټریاج باندې ډیوټي کوي، کم نرس کوي، کم پیرامیډک کوي، کم کلاس 4 کوي، نو هغې ته پی پي ای میلاو دی. کومه ډاکټر چې په اکسیډنټ ایمرجنسي ډپارټمنټ کې دننه کار کوي، نرس کوي، پیرامیډک کوي، نو هغوی ته یونیورسل پروټیکشن میلاو دی. کم خلک چې په آیسولیشن وارډ کې دي هغوی ته خو موږ دې ورځو کې د روژې د وجې نه په 40 ګنټو کې موږ 4 شفټونه چلو، شپږ ګنټې شفټ چلو، موږ 4 ګنټې شپږ ګنټې 4 شفټو کې موږ هر چاته که هغه کلاس 4 دی په آیسولیشن کې ډیوټي ده، که نرس ده، که پیرامیډک دی، که بایومیډیک انجینیر دی، که زمونږ کنسلټنټ دی، څوک هم چې ناظم موږ هغوی ته پی پي ورکوو. نو پی پي ایز ډسټریبیوشن چې څومره هم د ان ډي ایم ای طرف نه راځي ګورنمنټ ته، نو د ډي جي او د منسټر صاحب په براه راست نګرانۍ کې هغه هسپتالونو ته میلاویږي. دا ډاکټر صاحب تاسو ډېر الیبریټ ډاکټر امیر عباس یو خبره چونکې تاسو په دې کې وتړله خبره ورسره، څومره میچور څومره ښه ښکلی اپروچ چې په دې وخت کې زمونږ د ډاکټرانو نماینده تنظیمونو وکړو، که ینګ ډاکټرز اسوسییشن دي، که پروینشل ډاکټرز دي، که انصاف ډاکټرز دي، که ملګري دي، دې ټولو خلکو چې څومره ښه دغه وکړو نو هغه ډېر زبردست. یو دا چې دې خلکو د خپلې خرچې نه د خپل ولنټریزم په دې خلکو کې شته، نو دوی ټیلی میډیسن سروسز شروع کړل، د هغې وجې نه په هسپتالونو ته د مریضانو راتګ کم شو، د خلکو مسلې په ټلیفون باندې په کور کې حل شوې. بله خبره ده چې دا خلک چونکې مخور خلک دی، دې ته خلکو ډونیشنز ورکړل د پی پي ایز، نو دوی په خپل طرف نه هم ګوره جي
مهذب قومونه هم دای کنه په قوم او هجوم کې فرق هم دای چې الته هر سړی څنګه ته ذمہواری اوچته کی. نو که زمنګ د صوبې خاص طور باندې موږ ذکر وکړو، نو زموږ په صوبه کې د تنظیمونه چې کوم دي، د پیرامډیک تنظیمونه او د نرسانو تنظیمونه، هغوی داسې څه مسله نه جوړه کړ، بلکې هغه په دې وبا کې د حکومت سره او د هسپتال د ادارو انتظامیه سره خاص طور باندې د ګورم ماله په خپله وایي، ماله د وای ډي اف صدر په خپله وایي، د آی ډي اف صدر ماته په خپله وایي چې یاره کوم ځای کې ضرورت یې ماله ووایه زه به ډیوټي کوم. ماته د نرسز اسوسییشن صدر په خپله وایي چې زه به هغه ځای ته راځم. لکه زما دا ریسپانس چې دوی کتلی دی، نو بالکل لکه زه په خپل لیول باندې دا د خراج تحسین مستحق خلک دي، زه وایم چې دوی له داد ورکړی شي. ډاکټر سعود دا ډېره زبردسته خبره تاسو وکړه، خو زه دې حوالې سره یو دا خبره یو بل لیول ته زه راستول غواړم، لکه چونکې دا ویډیو به زه غواړم چې دا ډېره شیر شي. نو ګورې مونږ پوره ملک کې یو کیمپین روان دی، لاک ډاون وجې نه ډېر غریبانان افیکټ شوي دي، هغوی لپاره راشن ډسټریبیوشن والا یو کیمپین روان دی. خو ما خپل یو خیال دا دی چې دې کیمپین کې یو اډیشنل پوینټ دا هم شامل شي چې کوم قابل استعداد خلک دي، کوم مطلب چا ته مال ورکړی دی، پیسې ورکړي دي، هغو چونکې ډاکټرز او پیرامیډکس او د نرسز او د هیلث ایډمنسټریشن څه دی دا چا نه پیسې نه غواړي. ګوري نو په دې زه به دا وایم چې یار تاسو په تھرو د فورم په تھرو وټ ډو یو تھنک که موږ یو ریکویسټ وکړو چې تاسو سره خلک کانټیکټ وکړي، ډونیشنز وکړي، په دې دا یو ډېر امپورټنټ صدقه جاریه ده. دې په باره کې تاسو وایي چې لکه خلک مطلب غریبانو سره راشن کې هم هیلپ وکړي، او ایٹ د سیم ټایم مطلب زه به دا وایم چې ټیک شو ډاکټرز والا افورډیبلټي وي، مطلب ایون ځینې ډاکټرز هم فیملیز لري او افورډیبلټي ایشوز وي، ایٹ د سیم ټایم مطلب کوم نرسز دي یا پیرامیډکس دي، نو هغو سره هم خاص کر پی پی ایز په باره کې چونکې حکومت والا کوم ریسورسز دي هغه لیمیټډ دي، نو دې ټایم کې یو طرف ته کومه چیریټي دا روانه دی چې یار غریبانو سره هیلپ وکړي، ایٹ د سیم ټایم چونکې ډاکټرز او د پیرامیډکس او نرسز او څومره هاسپټل سټاف دی دا موږ فرنٹ لاین سولجرز دي، دې ته هم یو سپورټ ضرورت دی. نو دې په باره کې تاسو خاص کر مخیر حضرات ته څه وایي؟ بالکل تاسو ډېره ښه خبره وکړه. د ټولو نه د خیرات لپاره د ټولو نه بهترین ځای هسې هم هسپتال دی. هسپتال کې د ټولو نه ډیزروینګ مریض تاته میلاویږي، د ټولو نه قابل اعتبار نرس پیرامیډک ډاکټر تاته میلاویږي چې هغه ستا خیرات صحیح ځای ته رسولی شي. که زه د ډونیشنز خبره وکړم، نو چونکې په سرکاري ادارو کې ډونیشن هم یو اډیټیبل سیز دی. زمونږ هسپتال ته چې څومره ډونیشن راځي په دې مد کې د هغه سپلای چین مینجمنټ ډپارټمنټ چې کوم وي هغې کې د هغې انټري کېږي، ریسیوینګ کېږي، او د هغې نه پس هغه جنرل پول کې یعنې چې کوم عام سامان دی په هغې کې شاملېږي. ګوره جي زمونږ چې څومره هیلث ورکرز دي، هیلث کیر پرووایډرز دي، نو دا خلک چې کوم دي دا خودداره خلک دی، دا د چا نه غوښتنې نشي کولی. زما په خیال خو حکومت په دې باره کې آلریډي یو فیصله کړې ده چې دوی ته د دوی د بیسک پی یو انسنټیو چې کوم دی، یعنې یوه تنخواه د دوی د بیسک پی اکویلنټ، دا به دې خلکو ته د اعزازي په طور باندې، د شاباشي په طور باندې چې کوم دی د داد په طور باندې ورته میلاویږي، او هغه پکار هم د دې خلکو ته چې ځکه چې دې کې د کوارنټاین خبرې راشي، په دې کې خلک چې کوم دی څه وختو دپاره لکه مطلب د خپل خلکو نه لري یا د خپلو ماشومانو نه لري، یا ډېر خلک داسې چې هغې خپل ماشومان کلو ته لیږلي دي، یا نو هغې لکه مطلب د هغوی خرچې ډبل شوي دي یو قسم. بیا خاص طور باندې چې کومه زمونږ سپورټ سټاف دی، پیرامیډیکل سټاف دی، او زمونږ چې کومه کلاس 4 او دغه سټاف دی، نو دا خلک د ډېر لرو ځایونو نه اکثر راځي، او دې وخت کې پبلک ترانسپورټ هم هغه بندوبست نشته، نو دوی اکثر د خپلو جیب نه په ټیکسیانو کې مطلب دوی راځي. نو بالکل چې کومه خلک داسې دي چې هغه په دې مخیر حضرات دي، نو پکار ده چې هغوی خپل ډونیشنز هاسپټلز ته راوړي. هاسپټل کې هر هاسپټل کې یو ډایرکټریټ اف فاینانس وي، یو هاسپټل ایډمنسټریشن وي، هغه په هغه خپلو امپلایز کې هغوی ته پته وي چې حقدار څوک دی د دې څیزونو. نو دا خو یو ډېر نوبل کاز دی زما په خیال، په دې دا خو ډېر غټ د نیکۍ خبره ده. او بل دا چې دا خلک لکه سپینې جامې خلک دي، دا رچا نه غوښتنې نشي کولی. په دې دوران کې دوی نه چاته پریکټس کوي، نه چا پرایویټ جاب کړی، چا هغه یې پرېښودی دی، دغه شانتې خپل ماشومان یې کلو ته لیږلي دي. د کوارنټاین داسې خاص بندوبست چې کوم دی، یو جامع بندوبست نشته چې لکه مطلب هغه دغه وکړي. زمونږ په هسپتال کې که زه تاسو ته ووایم، نو زمونږ چې کومه پروفیسران حضرات دي هغوی په خپله ډونیشنز کړي دي زمونږ د دې جونیئر سټاف لپاره.
او موږ سحري او افطاري د هغه پیسو نه هغوی ته ارینج کوو. هغه زموږ د پروفیسورانو د خپل جب نه لکه مطلب ډونیشن کړي دي. نو دغه شانتي ډونیشن پبلک کې چې کومه مالدار خلک دي هغه خلک هم کولی شي او هغوی وکړي. نو د دې خلکو به ورسره لکه د دې ته به یو سپورټ میلو شي. دې یو ځای کې هم یو اداره هم تر هغه پورې په ښه طریقه کار نشي کولی چې هغې ته دا پته نه چې د عوامو سپورټ چې کوم دی یا د عوامو ملاتړ چې دی مرسته هغه زما سره ده. نو دا هم یو شکل دی د مرستې او په کار دی چې دا چې وشي. هلو आवाज درځي تاسو؟ جی بالکل ټیک دی. اوس ډیره مهرباني. نو موږ خپل خبره دا کوله دا پینډیمک کیسز تعداد زیات شي لکه دا ایکسپیکټډ د کیسز به ډیر زیاتې دی وجنه چې دا پینډیمک کوم دی دا کرو ولا پهله کرو بالکل لاندې وی بیا انکریز کیږي بیا پلیټو ته راځي بیا انکریز کیږي. نو پاکستان ولا کوم دی دا کیسز اوس انکریز کیدل ته راغلي دي دا ډیر زیات مطلب دا یو مطلب نیچرل خبره ده د کیسه غلطي نشته لري دا کیسز به زیاتېږي. نو دې صورتحال کې څه کیسز ډیر زیات شروع نو گورنمنٹ یا ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن دے بارے کې څه سوچ کړی؟ आवाज لګ تیز کوي جی پلیز. اوس आवाज صحیح دی؟ ډیر زیات سلو دی. اوس صحیح دی؟ جی جی بس صحیح دی بالکل ټیک ټاک. ها تاسو کیسز خبره کوئ کنه؟ جی فلل مطلب زیاتیږي روان دي بیا به پلیټ یو ترسي بیا به چرته ډاون فال شروع کیږي. جی جی نو دا څه ډیر زیات شي دي چې ګورنمنٹ څه پلانینګ دی څه مطلب یې هاسپټل هم یو لیمټ وي اگر زیات څه دی کنه هاسپټل دین یو لیمټ نه زیات مینیج نشي کولای کیسز. نو هغه سره ګورنمنٹ څه سوچ کړی دی حواله سره؟ आवाज نه درځي؟ ها دا سیده جی امیر عباس ورته تاسو صحیح خبره وکړه چې چون کې د خلکو په دې ورځو کې موومېنټ چې کوم دی د خلکو هغه ریسټریکټډ وو په لاک ډاون کې او چې څنګه لکه دغه لاک ډاون کې لګ نرمي کیږي نو چون کې په دې ورځو کې اوس د کیسز چې کوم دی هغه زیاتېږي لګیا دي او مطلب دا به نور هم زیاتېږي دغه شانتي کنه. نو زما په خیال دا خو د شروع ورځې نه خلکو ته لکه پته وه که نه چې یاره مطلب د څومره ټیمه پورې به معاشي طور به د ملک چې کوم دی سړی په بحران کې ساتلی شي ځکه چې حکومتونو دپاره یا د دومره د خلکو چې کومه د معیشت سره تړلي خلک دي یا د کاروبار سره تجارت سره امپورټ ایکسپورټ سره نو د هغوی هم یو پریشر وي د هغوی هم یو مطالبه وي دغه شانتې د ټاټکي د مزدور نه واخله تر د یو غټ امپورټره پورې د هر سړي معیشت چې کوم دی هغه خراب شوی دی اوورال د ملک چې کوم دی هغه معاشي حالات تباه شوي دي. نو د ډیر وخته پورې خو داسې لاک ډاون چې کوم دی هغه کېدی هم نشي پریکټیکلی لکه مطلب موږ ډاکټران خو به یو آیډیل حالات غواړو که نه چې که داسې وشي نو مطلب بیماری به نه پیدا کېږي یا بیماری به نه راځي خو دا بله هم یو ریالټي دی یو حقیقت دی د خلکو معیشت چې کوم دی دا هم یو حقیقت دی. زما په خیال په دې دومره وخت کې چې کومه غټه فایده وشوه هغه دا وشوه چې په دې لاک ډاون کې خلکو ته د دې خبرې پته ولګېده هغه اګاهي چې کوم ده بنیادي اګاهي حکومت چې کوم سیز حاصلول غوښتل هغه حاصل دی. هغه دا چې خلکو ته پته راځي لکه د یو ماسک ضرورت شته خلکو ته پته راځي یو سینیټایزر ضرورت شته خلکو ته پته شوه چې لکه مطلب د غیر ضروري نقل و حرکت نه ځان ساتل دي او کم سیزونه چې په شروع ورځ کې خلکو به یو فیشن په تور باندې ګڼل چې مړه دا فلانې دا خو څه ګوره مشروط دی هر وخت ماسک لګول مړه هر وخت لاسونه وینځي خلکو سره غاړه هم نه میلاوهي اوس دا نو هغه سیزونه اوس بالکل هر یو کس تقریبا هغه ابزرو کوي لګیا دی. نو دغه یو ټارګټ چې کوم دی هغه حکومت حاصل کړی په دې دوران کې. بل دا چې کومه د اکوپمنټ حالاتو هسپتالونو حالات وبا ته سمولو یا د پی پی ایز سټاک ساتلو ځان سره نو هغه سیزونه هم تر ډیره حده پورې حاصل شوي دي. یو نه یو ورځ خو به لکه د لاک ډاون خامخا ختمول وي خو چې په دې کومه ګریجول طریقه باندې ختموي نو دا لکه که بل ملک هم یو په هغې کې داسې وبا وه نو هغوی به هم دغه شانتې کول. نو ټیک د کیسز خو به
لکه تعداد به زیاتیږي د کیسز، خو زمونږ سره بل اپشن خو نشته. مطلب یو حقیقت خدا دی، یو هارش ریالټي دا زه خو کلینیکل دومره نه یم، زه په دې سیس باندې دومره نه پوهېږم، خو زه دا وایم چې یا خو به دا خلک انفیکټ کیږي او مطلب یا به ویکسین راځي. د دوه سیزونو کې به یو مونږ ته مخکې مطلب یا به هارد امیونټي ک سنه س داغه اسټابلیش کیږي او داغه رول وینو، یا به هغه اټین کیږي او یا به ویکسین راځي. د درېمې سم معجزې تم او یا داغه س امید خو چې کوم دی هغه نشي کېدی. انټرنیټ کنیکشن چونکه هغه کې پرابلم راغلی و، بیا ډاکټر سعود سره لایو یو. نو ډاکټر سعود موږ دا خبره کوله چې دا کیسز تعداد ډېر زیات شي، نو اوبویسلی لکه څنګه تاسو ته دا اگزامپل دی کو تاسو کوم مطلب کله زلزلہ راغلی او هغه ټایم ډېر عجیب قسم ته صورتحال و. دا یو نیشنل ډیزاستر وی، هغه کې مطلب دا نه چې څوک حکومت باندې یا چا باندې بلیم لګي، نو خو بیا هم یو ډیزاستر مینجمنت یو لکه یو پلانینګ وی یا هغه حواله سره یو سوچ وی چې ان کیسز تعداد ډېر زیات شي، نو بیا موږ څه کوو. نو تاسو دې په اړه کې ایڈمنسټریشن یا حکومت یا هاسپټل ایڈمنسټریشن څه سوچ کړی دی؟ ګوره جی دا سیدا چې اوس صوبایي حکومت لس سنټر دی په صوبه کې، هغه داسې سنټر جوړي چې هغه به چې ریلیټیولی سټیبل کم مریضان دي، کم پازیټیو دي، مطلب هغه صرف آیسولیشن پرپز لپاره چې کوم دی کوم ادر دین چې دغه نه بغیر وته ضرورت وي د وینټیلیټر نه بغیر، نو هغه په هغه سنټر کې هم پاتې کېږي. هغه باندې ابل هم منسٹر صاحب چې مطلب دی دلته پیښور کې یو ځای دی او هغه په پلان ا کې چې کوم دی پیښور دی، ابټاباد کې دغه شانتي ځای دی، سواد کې دی، مردان کې دی، نو هغه دوی لس سنټر چې کوم دی داسې ټاکلي دي چې لکه دا به موږ د دې لپاره استعمالو. او هسپتالونو چې کوم انټرنل ارینجمنټ دی هغه څه داسې دی چې ګوره مثال په تور خیبر ټیچینګ هسپتال زمونږ کوالو موږ 1400 بیډډ هسپتال دی، 1300 کټونه دی پکې. په 1300 کې په اولنی فیز کې موږ فیز 1 کې موږ تقریبا 55 کټونه او 30 کمرې چې کوم دي دا موږ د دې لپاره مختص کړی دي. په پلان بی کې بیا زمونږ دوه واډونه او په دې کې موږ نور شاملو. په پلان سی کې بیا موږ نیم هسپتال شاملو. نو که موږ د بل اړخ ته وګورو په هسپتالونو کې د عام مریضانو د اډمیشن ریټ ریشو چې کوم دا غډیره زیاته کم شي، لکه تاسو دا وایم چې زمونږ ایوریج بیډ اکوپنسي چې دا نن سبا هغه 12% نه واخله تر د 15% پورې ده. نو دې مطلب دا شو چې کوم غیر ضروري مریضان په مخ کې داخليدل یا بر داخلي لپاره د هغوی په اصرار باندې یا په دغه باندې باغ کېدل، خلکو به دا سوچ وکړي چې یاره دا د پاړګینار نه کترال نه یا دیر نه یا سواد نه راغلي دی او زه بس څه 2 ورځې 3 ورځې پس په مطلب اپریشن لپاره تعریف ورکړو، خو څه بعد پتار کې بپروتي. نو هغه سیس چې کم شوی دی، نو کوم جنون مریضان چې دي نو هغه 15% پورې د هغوی بیډ اکوپنسي ریټ راغلی دی، باقي ټول هاسپټل موږ سره خالي دی. دغه شانتې لیډ ریډینګ هسپتال مثال دی، د کمپلیکس هسپتال مثال دی. که لاک ډاون لیفټ شي اوچت شي ختم شي، نو دا بیډ اکوپنسي بیا هم دا کټونه ډکول بیا به دا زمونږ په لاس کې. ګوره دا مریض په فیصله چې کوم ده د مریض لپاره فلټریشن، دا فلټر کول چې دا داخلوم او دا نه داخلوم، دا بیا هم د ډاکټر په لاس کې، دا هم زمونږ استادو په لاس کې. نو بیا پکې هم پکار ده چې موږ په دې کې یو ریاض سیستم خپل دغه شانتي موثر وساتو چې کومه ضروری بیماری نه ده د هغې دپاره د غیر ضروري طور باندې د مریض په دې وجه داخل نشي چې د مریض ته خدای مکه د هسپتال نه دا بیماری کمیونټي ایکوایرډ یا د هسپټل نه چې کوم دی دا کنټریکټ کولی شي، دا بیماری ځان سره کور ته وړی شي. نو دا موجوده کیپیسټي چې د هسپتالونو دا اوس هم کافي ده د دې خلکو اکاموډیټ کولو دپاره. صرف چې کومه مسله راځي هغه د کوارنټاین سنټر چې کوم دی خبره کم راځي، نو هغې کې خو چونکې اوس حده پورې چې کومه ډسټرکټ اډمنسټریشن دی، ځکه تاسو ته دا ووایم چې زه د ورځې 25 کسان چې ما سره د سواب مریضان چې د هغوی نه سواب اخیستی شوی او هغه ته داخلي ضرورت نه وي، هغې ته معمولي تبه او ټوخی موخی معمولي، نو د هغوی د کور د کوارنټاین دپاره چې کله مونږ زه ډپټي کمشنر صاحب ته ریکویسټ ولیږم، نو په نیمه ګنټه کې ما ته لیټر راشي چې مطلب دې کورونه د دوی کوارنټاین شو، هغې ځایونه چې کوم دی هغې مریض په آیسولیشن کې هلته وساتلی شي. نو ټول مریضان د هسپتالونو کنډیډیټس نه دي د داخلي دپاره. البته دا خبره ده چې دغه لاک ډاون په دوران کې دې خلکو ته دومره پته ولګېده چې یاره دا بیماري څه ګپ شپ نه دی، دا یو مذاق نه دی، هر سړی ویرېدو، یاره ترخه چې کوم دی په خلکو کې خوره شوه. د دغې بیمارۍ نه خلک یېرول چې کوم دی دا غټ شعور دی، دا غټ آګاهي ده. خلکو کې د لاسونو وینځلو، د ماسک لګولو، د یو بل نه په سوشل ډسټنسینګ په ساتلو باندې
دې باندې اوس عام ولس چې کوم دغه پوهه دی، نو که اوس لاک ډاون په قلاره کم شي، ریلیز شي، نو بیا به هم په دې خلکو کې هغه یره پراته ده او دغه یره ورکول چې کوم دی دا اصل کې د دې بیمارۍ د احتیاط یو غټه لاره وه. دویمه جی خبره دا تاسو خبره وکړه د ډیزاستر مینجمنت یا پریپیرډنس په حواله باندې. ګوره بدبختی خو د ترقی پذیر ملکونه چې کوم دي، چې کومه وروستو پاتې ملکونه دي زمونږ په شان دي ملکونه، د هغوی د عوامو بدقسمتي خو زمونږ دا ده چې زمونږ سره یو ارګنایزډ ولنټیر فورس نشته. د هر قسم نیشنل ډیزاستر کې د ولنټیر سرویسز دپاره ګوره زمونږ په دې ملک دا یو اټل حقیقت دی چې که په موږ زلزله راځي، که په موږ سیلاب راځي، که په موږ داسې وبا راځي، نو زمونږ فوج طرف ته سترګي چې فوج به راځي خلک به ریسکیو کوي، فوج به راځي خلک به ترانسپورټ کوي. ځکه چې سیاسي ګوندونه ډیر دي، مذهبي ګوندونه ډیر دي، تنظیمونه ډیر زیات دي، خو رضاکارانه چې کومه کاروایانې دي هغه ډیرې زیاتې کمې دي، هغه د فیلډ کې ډیرې زیاتې کمې دي. په اوس وخت کې لکه زه به دا خبره وکړم چې د یو څو تنظیمونو نه علاوه نور چې کومه نان ګورنمنټل ارګنایزیشن یا چا داسې فلاحي تنظیمونه جوړ کړو، نو هغه داسې په هغه طریقه باندې په نظر نه راځي. پر راشن تقسیمولو باندې یوازې یا د خلکو سره په فوټو سټیشن باندې کار نه کیږي. د ټولو نه غټ چې کوم دی هغه د خلکو تعلیم دی، د خلکو ته شعور دی، او دغه کار چې کوم دی دغه په کار دی چې کومه زمونږ د تنظیمونه دي دا د ډونیشن مونیشن او د دې قصو په ځای راوځي دوی دا کار وکړي. جی بالکل ډاکټر سعود زه دې خبرې سره اګری کوم، او دې سره زه لکه دې ډسکشن حواله سره زه یو پیغام یا یو ډسکشن مو مخکې په دې داسې موضوع سره ډاکټرز او نرسز او کوم هاسپټل ولا کوم عمله ده هغه د کې مخکې دا خو آی تھنک په پاکستان کې کوم وګورو نو ارګنایزیشنز په درجنونو ارګنایزیشنز دي، تاسو ريجسترډ ارګنایزیشنز نه ما وګوري نو هغه تعداد به دوره وي په شمار به نه راځي، خو هغه ما خیال کې د ټولو ولا یو سوشل ریسپانسیبিলিټي ضرورت ده. تاسو کوم کنټریز نور تاسو نیبرینګ کنټریز کې وګورئ هغه کې خلکو مطلب هرې طبقه مذهبي طبقه خپل رول پلی کړی دی، خزو پکې خپل رول پلی کړی، زنانه پکې کور کې ماسکونه جوړ کېدل شروع کړي دي، جماعتونو کې لکه اکټیویټیز شوي دي. نو دس از یو ارګنایز سچویشن یا ارګنایز طریقه کار موږ سوسایټي کې یو سوسایټل میچورټي کمه ده، او آی تھنک I don't know so دا وکړه راځي چې موږ به سوسایټي لیول باندې و میچور کیږو. او بهرحال دا یو بیل ډسکشن دی، موږ راځو واپس خپل ډسکشن ته. اول سیار د روټین کوم اکټیویټیز د لیمټ شوی دي، خو تاسو ته پته د خبر ټیچینګ هاسپټل موږ ولته کار کړی، تاسو ولته کې مال زیات کار کړی، تاسو ته پته عام حالات کې هم هکې انتهایی رشوي انتهایی ډیر زیات رشوي. نو تاسو ته څه لګي چې دا روټین کوم پیشنټس دی هغه په دې کې لکه ټیک شو هغه ځنه د سی وی چې هغه ایمرجنسي ضرورت نه وي یا مثال هغه ته ډیر زیات ایمیډیټ ضرورت نه وي، خو لکه کوم خلکو ته روټین کې ایمرجنسي ضرورت وي یا ډیر زیات ایمیډیټ کیر هغه ضرورت وي، نو هغه لپاره تاسو څه صورتحال دی فلحال؟ ها ګوره چې دا سیده چې ما تاسو ته په شروع کې ذکر وکړو چې زمونږ په دې وخت کې هم 15 سپیشلیټیز چې کوم دي میډیسن، سرجری، ګاینیکالوجي او ارتوپیډیک سرجری او زمونږ چې کومه د الایډ هغه دي لکه ګوره زمونږ نیفرالوجي، زمونږ ډایالیسس روان دي. زمونږ مریض اوس هم راځي د ډایالیسس لپاره په خپل زما په خیال د مخ کې په نسبت باندې اوس د ډیره په اسانه باندې اپاینټمنټ ملاويږي. زمونږ مریض اوس هم د ټي بي خپل دوايي لپاره راځي، هغه ته د پلمونالوجي سرویسز اوس هم کولاو دي. زمونږ چې کومه کسته اکیوټ کورونري سندروم پیشنټ دی، مطلب اني باډي چې هغه ته انجاینا ده، هارت اٹیک دی، هغه اوس هم دغه د لپاره سی سی یو کولاو ده. زمونږ په هسپتال کې دا یو ارینجمنت شته چې موږ خپل انټنسیو کیر یونټ چې کوم دی کاغه زمونږ آی سی یو ده، کاغه زمونږ سرجیکل آی سی یو ده، کاغه زمونږ سی سی یو ده او کاغه زمونږ نیونیټل آی سی یو ده. نو هغه موږ نه دی بند کړي، موږ د هغه یو ریسورس هم نه استعمال کړي د کرونا پیشنټ د پینډیمک سره د جنگ لپاره. موږ د دې لپاره بیل وینټیلیټرز لګولې دي، موږ بیل آی سی یو سیټ اپ په خپل دغه واډونو کې جوړ کړی دی. د ټولو نه زیات د نرسري ماشومان نن په خیبر ټیچینګ هسپتال کې په پوره صوبه کې داخل دي. د ټولو نه
زیات مریضان نن لکه 3 مریضان زمونږ نارمل مریضان نن په وینټیلیټر پراته دي په آی سی یو کې. زمونږ په سی سی یو کې نن هم مریضان د ایم آی سره پراته دي. زمونږ په ډایالیسس 24/7 24 غنټې چې کوم دی هغه کولاوي چې د یو ماشين نه یو مریض راکوزیږي نو بل ورته خيږي. نو کم چې ایمرجنٹ لکه سرویسز دی ایمرجنسي سرویسز کې دا دویم کلاس راځي. دا هغه کلاس راځي چې دا خلک ته لږ وانته کې ټایم درکې 3 غنټې دا ته مینیج کولای شي. نو هغه اوس هم زمونږه بالکل جاری او ساری دي. دغه شانتي منګه چې کومه د کووډ ټیم جوړ کړی دي نو موږ ورکې د الایټ خلک هم ځان سره انوالو کړی دي. منګه د ای ان ټي ټي ام او په ټریاج باندې استعمال کړی دی ځکه چې منګه د میډیسن سړی خپل دغه کارتوس چې کوم دی کنه دغه ویپن دا منګه نه ختمو. منګ وایو چې پته نه لګي پینډیمک څومره میاشتو پورې چلیږي. نو دا سینه چې ما د میډیسن ټول ډاکټران ایکسپوز کړي او سبا چې کوم دی یو پازیټیو راځي او یو سایډ لاین کیږي نو الټیمیټلی به زما سره ورکینګ فورس نه. دغه شانتي موږ د ای د ډاکټرانو نه چې په کم ځای باندې نن سبا رش کم دی نو اغه نه موږ متبادل کار اغسته دی په هسپتال کې. نو لکه سرویسز ډیلیوري او په کوالټي اف سرویسز کې زما په خیال اس هغه نه دی راغلی. ها البته دا یو خبره ده چې اوس موږ ته په هسپتال کې هغه ګڼه نه ښکاري چې د یو مریض سره بل اټینډنټ راتلل نو هغه د یاري نه ناراضي. بل دا چې زمونږ کومه د ټرایاج سیستم دی نو موږ داسې کړی چې که یو اټینډنټ د مریض سره څوک وارث راغلی دی څوک جنشینی دی څوک ګاډین دی هغه کچرته د هسپتال نه راوځي یو ځل بهر وځي واپس کدن نه دی هسپتال دځي کدی لز ځل راوځي او لز ځل زینو دی بیا هم د ټرایاج نه پاس کیږي نو دی الته قطار کې د ودریدو د وجینه د دنې نه غلې د خپل مریض سره ناست یو بهر نه راوځي. دیټ از وات چې لکه سوشل ډیسټنسینګ غیر ضروری نقل او حرکت هغه په دې طریقه باندې موږ کم کړی دی. دیکھې فردر موږ دا اوریدلی او تاسو نه موږ تصدیق کول غواړم چې اواز تاسو ډیر زیات کم راځي. ما تاسو کې په دې واتس اپ کال راشي نو دا غي د وجې نه جوړي دا فلو زمونږه ماته شي. اوس اواز صحیح دی؟ حاجی تاسو وای ها اوس اواز درځي؟ جی بس ما ته وخت نږدې کړل دی. نو خبره ده چې موږ اوریدلو چې ځنې یونټس بند شوي دي سره کې ډېر زیات کیسز ډیټیکټ شوي مخکې کې ګایني یونټ و دې کې څه صداقت شته دي او هغه څه صورتحال دی دې باره کې زه جی یو خبره کوم کې دی چې زمونږ چې کومه کمیونټي ده هغوی دې سره اتفاق ونه کړي خو چونکې دا یو ذاتي رایه ده زما. ګوره جی زما په نظر کې اسیمپټومیټک کس لس ټیسټ کول چې کوم دی سکرین هغه له سواب اخیستل دا یو غالب ګمان دی چې که زه په هسپتال کې 500 کسانو له اسیمپټومیټک خلکو ته چې هغې ته هیڅ قسم تبه ټوخې یا وجود خوږېدل یا مرۍ خوږېدل څه نه دي شروع شوي او زه 500 کسانو له ټیسټ وکړم نو کېدای شي په هغې کې 15-16 کسان پازیټیو راشي. بیا دغه 15-16 کسان چې کوم دي د دې سره نور کسان را پیدا شي چې یاره ما سره روټۍ خوړل وه یا ما سره افطاري کړې وه یا زه سره په کمره کې پاتې شوم بیا هغه راشي هغه بیا سکرین شي. ګوره د هیلث کیر ورکرز لپاره سکرینینګ چې کوم دی دا یو دوه مخې توره ده. دا خو به تعالی دا معلوم کی چې دا کس پازیټیو دی دا سایډ تکه دا پازیټیو دی دا سایډ تکه خو ته دې تم ګوره کنه چې تاسو سره کسان څومره کمیږي بیان ګراوند اسیمپټومیټک کم کیریرز چې کوم دی یا اسیمپټومیټک پیشنټ چې کوم دی هغه په پبلک کې هم ډیر زیات وي. دا یو خبره ده چې لکه دغه زمون کوم اسیمپټومیټک ډاکټر دی نو کېدای شي دنه خدای مکه یو مریض ته د بیماری ولګي یا په کور کې د خپل مشرانو ته ولګي یا چاته نو دغه یو د سوچ مقام دی کنه چې کوم لکه یو ګرانه فیصله ده. خو زمونږ په هسپتال کې نه د ګایني یونټ بند شوی دی نه د ګورک زمونږ سره په ګایني کې یو مریض راغلی هغه پازیټیو مریض و د هغې سره چې کومه څومره ډاکټرز په کنټیکټ کې راغلو هغه ډاکټر زما ځای ته راغلل هغوی نه موږ سواب واخیستل الحمدلله هغه 12 جینکو چې کوم دی سوابس کړي دي 12 جینکۍ نیګیټیو دي هغې کې نه دی ډیټیکټ شوی. خو که لکه ماسک سکرینینګ په هاسپټلز کې چې کوم دی دا به زما په خیال چې دا به زمونږ خلکو کې نور هم یاره خورئ ولې چې تاسو ته پته ده چې په هیلث کیر ورکر کې به دا سیز ډیر زیات وي او کېدای شي هغې اسیمپټومیټک وي ځکه زه خو دا خبره بیا کومه
چې موږ سره د دې خلکو د نه د ډیوټۍ اغستو دپاره یو جواز د دوی لپاره هغه چې کومه دوی ډیمانډ کوي، کوم مطالبه ده هغه موږ له پوره کول په هر صورت دي. هغه دا ده چې دوی وایي چې موږ ډیوټي وکړو نو موږ له د کوارنټاین ځای موږ له داسې ځای وښایي چې موږ کور ته نه ځو. نو دا هغه خبرې دي چې هغې دپاره بیا لکه مطلب انتظامیې سره دومره ډېر بندوبست نه وي په هغه وخت کې، ځکه چې ګوره که زموږ سره هاسټلې دي خو الریډي په کمره کې 2-3 ډاکټران اوسېږي، 2-3 نرسز اوسېږي، 4 پیرامیډکس اوسېږي. که زموږ سره ډاکټر فلیټس دي په هغې کې الریډي د هغوی سره فیملیز دي. نو که دوی په آیسولیشن وارډ کې ډیوټیانې وکړي یا دوی په ټریاج کې یا په ایمرجنسي کې ډیوټیانې وکړي، نو دوی بیا دغه مطالبه کوي چې اوس موږ له د هفتې 10 ورځو دپاره کوارنټاین ځای راکړئ. نو په دغې به عقله باندې زما په خیال کې چې حکومت له پکار دي چې د هر هسپتال سره د ټرشري کیر هاسپټل سره کم از کم داسې د 200 کمرو پورې یا 200 کسانو پورې د کوارنټاین ځای وګوري. نو موږ به 200 کسان په یو هفته کې په ډیوټۍ وساتو، هغوی به بیا 200 کسان به موږ چې کوم دغه کوارنټاین ځای ته ولېږو، یو هفته به هغې هلته تېره کړي. که په دې کې به چا کې علامات شروع شو هغې نه به موږ سواب واخلو، که شروع نه شو هفته پس به خپلو کورونو ته لاړ شي، واپس به خپلو ډیوټیانو له راشي. نو دغه ټیمز چې کوم دي هغه چې جوړ شي نو هغه به ډېره ښه خبره وي. خو هغې باندې ما تاسو ته ووایي چې هغه حکومت الریډي منسټر صاحب هغه ورځ وایي چې لکه په دې باندې موږ ډېر په سنجیدګۍ سره کار کوو، انشاءالله زر به وشي. ګوره دا خو سعود بھائی یوه خبره دا ده چې ګورنمنټ ته تاسو سره دومره ستره پېښور یونیورسټي موجوده ده، هغه هاسټلې دي، آی تھنک هغه ریسورسز هم یوټیلایز کېدای شي. آی تھنک څومره ما نالج دی هغه کلاسونه خو نه کېږي، خو دا د ایډمنسټریشن یا هیلث منسټري کولو خبرې دي. خو آپشنز که ګورنمنټ کول غواړي نو اپرچونیټیز هم ډېر دي. په هېڅ یونیورسټیز کې ما خیال کې کلاسز نه دي، هغه ولا هاسټلز ایز ا کوارنټاین سینټرز ټمپرري ته استعمالولی شي. بالکل تاسو سمه خبره وکړه. پېښور یونیورسټۍ کیمپس چې کومه لږ ایډمنسټریټیو ایشو ده حکومت ته هغه دغه ده چې هغه ځای کې چونکې د انجینرینګ هاسټلې هم دي، هغې کې د یونیورسټۍ هاسټلې هم دي، هغې کې د میډیکل کالج هاسټلې هم دي. نو د میډیکل کالج هاسټل چې کوم دي کم از کم هغه د دې مقصد دپاره استعمالېدی شي. په دې کې چې کومه د یونیورسټۍ کیمپس متعلقه چې کومه ایس پي دی یا چې کوم د دې علاقې د دې ځای چې کوم اسسټنټ کمشنر دی او ضلعي انتظامیه ده، که هغوی د دې لپاره داسې ارینجمنټ وکړي چې مطلب دغه ځای کې باقي نقل و حرکت ختمي او صرف دا کسان چې کوم دي د چې کومه هیلث کیر پرووایډرز دي چې کومه په خیبر ټیچینګ هسپتال کې کار کوي او د دوی دپاره هغلته کې د کوارنټاین دپاره چې کوم دی دغه خپلو د میډیکل کالج د هاسټلو دغه هاسټلې ورته کولاو شي. نو هغه دومره ده چې لکه زمونږ د ډاکټرانو دغه یو ګیله چې کوم ده شکوا یا زمونږ د نرسانو یا زمونږ د پیرامیډکس چې کوم دی که نه چې زه واپس ځم خپل کور ته ځم زه به بچي سره څه کوم، زه به د مور سره څه کوم. نو چې کومه خبره تا لاجواب کوي نو هغه لاجوابي به زمونږ ختمه شي. دا بالکل دا یو هغه جینون خبره دی چې یار ته زه یو ډاکټر یم، زه ډیوټي کوم، نو ما کور ولا ما وجنه ولې پر ریسک کې راشي. دا یو جینون خبره ده. خو بهرحال بالکل همدغه خبره ده. اخري دغه ته یو فائنل خبره ده چې تاسو دا لاک ډاون خبره اورئ، موږ کوم تصویران ګورو یا سوشل میډیا باندې یا مین سټریم میډیا باندې کوم تصویران راځي د پېښور صدر والا او یا یونیورسيټي روډ والا، نو لاک ډاون کوم طریقې سره ایز شوی دی، هغه عوام څومره هغه کې ریسپانسیبিলিټي ادا کوي او تاسو څه خیال دی چې عوام ریسپانسیبিলিټي ادا کوي یا نه ادا کوي او تاسو به عوام ته څه ویل غواړئ د سچویشن کې ایز ا هاسپټل ایڈمنسټریټر؟ جی امیر عباس به داسې ده چې موږ په دې صوبه کې اپریشن هم کتلی دي. موږ د فوجیانو مخې ته خلک په وایلیشن کتلی دي چې هغوی د ټوپک د شپېلۍ لاندې هم وایلیشن کوي، کوشش کوي چې قطار مات کم، کوشش کوي چې بس په څه طریقه وځم. دا هجومیت چې کوم دی دا که تاسو خیال وکړئ هسې به چېرته یو ځای کې څوک ولاړ وي موټر سایکل ټایر به بدلوي، یو ګاډی به ورته ودرېږي چې ودرېږه دلته څه چل شوی دی، بل به وګوري هغې کتل غواړي چې څه حادثه شوې ده. که حادثه یې وکته نو ډېر کسان به ودرېږي، چې حادثه نه شوي نو کسان به وایي چې مړه هسې ودرېدو یار هېڅ هم نشته ولاړو. دا زمونږ ذهنیت دی. زمونږ د حکومت سره څومره جیلونه دي چې د دې خلکو نه ډک، زمونږ عدالتونو سره څومره دغه دی چې دفعه 144 مخالفت چا وکړو، خلاف ورزي چا وکړه، څومره خلک به پیښو له موږ بوځو، زمونږ څومره تاڼې دي چې هغه به دا خلک ګرفتاروي. ګوره چې داسې خبره ده چې د حکومت د وس مطابق چې څومره څیز و هغه دا و چې
دې خلکو ته دا وښایي چې ګوره دا فلانې مړی وشو د کرونا، او وګورئ WSSP او ریونیو ټیم او اسسټنټ کمشنر ورته یو کس پرې نه ښودو او په پړو کې صندوق وتړو لاندې کوز کو. د دې نه هم خلک ونه یېرېږي او بیا ځي په شاپینګ مالو کې ګرځي. بله دا خبره چې زمونږ خلک کې دا زمونږ په خلکو کې دا مسله ده چې دا هر یو څیز منګه د مذهب سره تړو، هر یو څیز منګه د سیاسي ایجنډې سره تړو. زمونږه د پیښور غټې غټې سنټرې چې کوم دي کنه د هغوی مالکانو نه پرون دکانونه بند کړي دي، پټ پکې دننه خلکو شاپینګ کوو او بهر نه شټر بند کړی. نو چې یو قوم دی لیول ته ورسي نو زمونږ سره دومره پولیس دي یا زمونږ سره دومره فوج دی چې موږ یې دوی په سرونو ودرو، د دې نه به کمه تاڼې ډاکې، کم جیلونه به ترې ډاکې. بل دا خبره چې ګوره جي لکه چې کومه د احساس په قوم کې په خپله پکار دی هغه په خپله نه کوي، هغه خپله نه کوي لګیا دي. نو زما په خیال چې لکه د ګورنمنټ دا خلک هم دومره تنګ شوی دی چې دا نور په جنګ شوی دی. یو خو دې کاروبار نه لرې ساتلی هم نشي ډېر ټیم دپاره. بله خبره دا چې ګوره تاسو ته پته ده زموږ په ملک کې په عالمي نړۍ کې په اسلامي دنیا کې د روجې میاشت د کاروبار میاشت دی خلکو ویلي ده. دې کې د دې خلکو دکانونه چلیږي، دې کې دا خلک ناجایزه منافعخوري کوي، دې کې دا خلک لوټ مار کوي. هغه لوټ مار ولا خلک چې کم دی هغه بالکل په چکونو لګولو راغلي دي. په هغه لوټ مار کې د ګاډۍ والا سړی شامل دی، یو د غټ شاپینګ مال دی او برند مالک هم شامل دی. دلته خو که څوک په چا باندې معمولی حکومت د چاته د سزا سوچ کوي نو 25 انکران د هغې په ډیفنس کې شروع کیږي چې یاره دا سیاسي انتقام و، دا کاروباري طبقه دیوار سره ولګوله، دلته دغه داسې. نو دا خلک د په ټیکس کلیکشن کې هم نه پرېږدي، دا خلک د حکومت پالیسو امپلیمنټیشن ته دا زمونږه چې کومه موږ په خپله یو موږ په خپله دیوال جوړ شو هغه موږ نشو امپلیمنټ کولی، بیا موږ یې پرېږدو نه امپلیمنټیشن ته. نو دغه یو څیز دی، دغه د ګاډۍ والا نه واخله او تر د بلیونیره پورې هر سړی وایلیټ کوي لګیا دی. دا شی ډېر انفارچونیټ دی، خو څومره پورې عوام مطلب حکومت لګیا دی، هسپتالونو کې ډاکټرز لګیا دي، عوام څومره پورې ریسپانسبیلټي نشو کوي، دا به انتهایی خطرناک صورتحال پیش کیږي. او مو یو ځل بیا ریکویسټ کولی شو، نور څه کولی شو؟ ریکویسټ کولی شو. بالکل زه په دې کې یو خبره کوم جي، داسې ده که نه چې کومه دلته زموږ سره کله داسې سسپیکټډ مریض شهید شي نو د هغوی هغه اکثر لواحقین وایي چې مطلب موږ له دا مړی راکړئ که نه موږ یې وړو. هغه ټایمه پورې چونکې ریزلټ یې نه راغلی، اوس خو پالیسي چینج شوه د ډیډ باډي. هغه ټایم کې چونکې خبره دا وه 3-4 ورځو نه مخکې چې تاسو به د ریزلټ د راتلو پورې ډیډ باډي ریټین کوئ، مړی به چې کوم دی میت به ځان سره ساتئ. نو هغوی به موږ سره جګړې کولې او دا به یې راته وي چې مړه دا د یهودیانو سازش دی، او کله به راته چا وي چې ستاسو ایمان کمزوری دی او په خپل ځانونو ویریږئ او دا خبرې به یې کولې که نه. حالانکې زه ګوره داسې ده چې زه خپل خبره خو نه کول غواړم، خو لکه زه سحري په کور کې کوم او زه روژه او بیا سحري پورې زه بیا کور ته ایله به سحري د لږ شانتې مخکې چېرته ګنټه نیمه مخکې زه کور ته رسم. زه اوس هم په هسپتال کې یم، موږ سره به لانجې جګړې کولې مطلب. خو چې کله ټیسټ پازیټیو راشي نو زما چونکې موږ دلته داسې بندوبست کړی دی چې موږ دې مریض ته غسل هم ورکوو، موږ هغه غسل ورکولو والا خلکو ته پروټیکشن هم ورکوو، PPE موږ ورته کفن هم ورکوو، موږ ورته تابوت هم ورکوو، که د پېښور مړی موږ ورته امبولانس هم ورکوو. نو ما به ورته بیا ووایي چې یاره ریزلټ پازیټیو دی، تاسو کې یو 2 کسان تاسو والا کسان راشئ، یو بر سره زمونږ کلاس 4 کس شي او دلته دننه دې مړي ته غسل ورکوي که نه. نو بیا به یو هم نه راتلو دا خو پازیټیو دی. نو هغه چې کومه خلکو به موږ ته وي چې ستاسو ایمانونه کمزوري دي یا د یهودیانو سازش دی، نو هغه کسان به بیا ټول تښتېدل. نو دا مسله ده چې یاره زمونږ خلکو کې دا زمونږ په عوامو کې دا مسله ده چې لکه دا په یو څیز نه پوهېږي هم نو هغه ټول ایکسپرټ دي. او بل دا خبره چې دوی د ځان نه چې کوم دی مشاهدې او تجزیې ورکړي که نه، خو چې کله په دې باندې په خپله راشي مطلب یو کس دی خو سره په امبولانس کې کښېني 15 منټه که نه، هغه سړی دې کښېني چې څوک وایي چې لکه دا ګپ شپ دی او دا چاته نه لګي، هېڅوک نه کښېني بیا. بالکل دا ګپ شپ بالکل نه دی، دا ډېر کټه مصیبت دی. او آی تھنک دی والا حل څه دی، هر یو انسان ته ریسپانسبل اټیچیوډ شو کول دی. بهرحال ډاکټر سعود بس تاسو نور ټایم به زه نه غلم، تاسو ډېره شکریه، تاسو ډېره مننه ستاسو ډېره زیاته بیزي سکیجول نه موږ ته ټایم راکړو.
فاینلی به تاسو تللو کې به څه ویل غواړئ لکه انیثینګ تاسو به څه ویل غواړئ؟ بالکل زه به عوامو ته یو پیغام ورکوم کنه چې حکومت مالداري نو د هغې تپ چې کوم دی د هغې لوګی د هغې تپش به موږ ته رارسي او حکومت به هله مالداره کېږي چې کله زمونږ کاروبارونه زمونږ هر څه روان شي او هر څه به هله روانېږي چې کله موږ دا بیماري دومره لیول سره لاندې کړو که نه چې موږ ته دا خطره ډو محسوسه نه وي چې یاره اوس زمونږ کې دومره کیسونه مطلب نور شته نه په دې ملک کې. نو دا یو ټارګېټ به موږ حاصلو په هر صورت شي. نو ګوره که دې ټارګېټ طرف ته موږ 2 میاشتې پس ځو او 2 میاشتې خپلې نورې ضایع کوو نو ولې نه چې نن لاړ شو. که هر یو سړی په ځان باندې د 20 ورځو یا د 14 ورځو یا 15 ورځو سخته تېره کړي دې ځان د بل نه بچ وساتي دې ځان د بل نه لرې وساتي او دې خپله مخ ته چې کوم دی ماسک ولګوي دې د خلکو سره غمونه خادې پرېږدي 20 ورځې پس دا خپلې غمونه خادې وکړي هر څه وکړي نو انشاءالله دوکانونه به هم کولاوي هسپتالونو کې به د خلکو چې کوم دی عام علاج هم شروع شي حکومت به خپلو نورو خبرو طرف ته هم لاړ شي او په ملک کې به هغه سوکالي راشي چې کومه لکه مطلب ټول خلک به وروستو د دې خبرې ارمان کوو چې یاره مطلب به مونږ کاروبار کاش زمونږ کاروبار ښه شوی وی کاش زما دوکان ښه شوی وی نو څومره پورې چې به حیثیت قوم ټولو متفقه طور باندې یو جامع انداز کې احتیاطي تدبیرونه نه خپل کړي او دې بیمارۍ ته واقع دی یو غټې بیمارۍ او د یو وبا او د یو لکه ساه اخیستونکي وبا په طور باندې نه کتلي نو چونکې زمونږ هغه مقصدیت نه حاصلېږي نو په دې وجه پکار ده چې زمونږ خلک دا خبره ډېره سیریس واخلو او خاص طور باندې زمونږ چې کومه مخور خلک دي چې کومه زمونږ د کلو مشران دي چې کومه زمونږ د جرګې مرکې سړی دی یا کوم چې زمونږ د محراب منبر کم کس دی نو هغه کس چې کوم دی هغه له دا ډېره زیاته چې یو کس په امام بارګاه کې دی نو هغه یو سړی پویه کولی شي چې یو کس په جومات کې دی نو هغه یو سړی ډېر پویه کولی شي نو په دې وخت کې د مذهبي خلکو ډېره غټه ذمہواري ده په دې وخت کې چې کوم خلک مخ ملازه ده چا د هغه سړي چې خولې د هغې په خبره باندې څوک یقین کوي نو هغه سړی که دا کمپین خپل کړي نو بس دا بیماري انشاءالله زر ختمه به شي. کوم چې ډاکټر سعود کوم اخر کې خبره وکړه زه سره ټوټلی اګری کوم او زه دا خبره کوم چې هر یو سړی په کار دی چې ذمہداري پوره ادا کړي اور خپل ذمہداري داسې طریقې سره ادا کړي چې په خپل لاس واخلي خلکو کې ایجوکیشن پرووایډ کی چاته راشن پرووایډ کی یا خپل ټایم والنټیر کی یا څه نه څه ذمہداري خپل ځان ته والي او بیا به مو د وبا نه ځان خلاصېدی شي. تاسو ټول نه اجازه غواړم خپل دعاګانو کې مایت ساتئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.